د نصیحت څخه ډکې خبرې. محترمو عزتمنو، دا ځینې ملګري بار بار د وظیفې او د دعاګانو غوښتنه کوي د یو علاج یا د یو تکلیف په هکله. نو زه اوس یې څه دعاګانې تاسې ته درښیم چې دا تاسې په خپله روزمره معمول کې واچوئ، نو انشاءالله تعالی د دا مشکلاتونو څخه به مې الله خلاص کړي. په نن سبا وخت کې د ټولو څه ډېره غوښتنه د دې کېږي چې مولوي صاحب یو داسې دعا راوښیي چې خواهشات مې کم شي. نو که چیرې د یو چا خواهشات ډېر وي، شهوت یې ډېر وي، دی مسافر دی او دا خواهشات او شهوت یې تنګوي، نو د ده دپاره پکار ده چې دا څلور نمونه د الله جل جلاله په کثرت سره وایي: یا حلیم، یا رب، یا رؤوف، یا منان. دا څلور چې څومره ډېر یې وایي، انشاءالله تعالی خواهشات نفسانی او شهوت به دې کنټرول او کم سي. لطف اللطیف صفحه نمبر 95. بشر د دې چې ته د شهواني شیانو څخه ځان وساتې، فلمونه، ډرامې، لڅې ویډیووي، بدنظرۍ، د دې څخه ځان وساتې. او که ته دا هم کوې، نو بیا چې هر څو وظیفې کوې، ته به خواهشات را کنټرول کړې. ملګري دا پوښتنه کوي چې حافظه مې ډېره کمزورې ده، سبق مې نه یادېږي، یو خبره نه راته یادېږي. نو د هغه دپاره پکار ده چې د سهار و ماښام د لمانځه څخه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، بیا وواره د آیات ووایي واذکر ربک اذا نسیت. نو انشاءالله تعالی د ده حافظه به مضبوطه سي، په شرط دې چې د نظرونو حفاظت وکړي او د ګناه څخه ځان وساتي. حالت مرض کې پناه جوړي کې 40 واره دا آیات ووایي، نو که مړ سو الله به د شهید برابر ثواب ورکړي، او که ښه سو الله به ټول ګناهونه ور وبخښي. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اسوه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفحه نمبر 528. ځینې ملګري بار بار دا پوښتنه کوي چې زړه مې ډېر خفه وي، غمجنه یمه، یو داسې دعا چې دا د زړه خفوالی مې دا غم مې ختم سي. په معجم طبراني کې دا حدیث راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې کم څوک لا حول ولا قوة الا بالله وایي، نو د ده دپاره به دا د ننوي مرضونو دوا جوړه سي چې په هغه کې د ټولو څخه د کمې درجې چې کومه نه جوړې د هغه غم دی. نو چې څومره ډېر لا حول ولا قوة الا بالله وایي، لا حول ولا قوة الا بالله، هغه عمره به انشاءالله تعالی ستاسې دغه غمونه او پریشانۍ ختمېږي. ځینې ملګري دا کوي چې موږ ډېر د حوادثو د تکلیفونو سره مخامخ یو، نو هغه ته پکار ده چې دغه آیات ډېر وایي: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. چې دا ډېر وایي، نو انشاءالله تعالی د ده به ژوند کې به فتوحات راسي، پرمختګ به راسي، د تکلیفو د مشکلاتو څخه به الله خلاص کړي. دا دعاوې د اعمال هلته اثر کوي محترمینو، چې خپل ځانونه د منکراتو د ګناهونو څخه راوګرځوي. او که چیرې منکرات او ګناهونه تاسې کوئ ورسره، نو بیا به دغه دعاګانې څه ګټه در ونه رسي. ځکه چا یو سي کولر یا ایرکنډیشن لګولی او دروازې او کړکینان یې خلاص پرې ایښي، نو دا کمره خو بیا نه یخېږي. نو پکار دا ده چې تاسې اعمال هم ورسره برابر کړي. والسلام.